بسم الله الرحمن الرحیم. دې ټیم کې زه جامعه احسن العلوم کې موجود یم. د جامعه احسن العلوم دستربندي ده. مولانا ډاکټر مفتی منظر خان صاحب موږ سره موجود دی. د دستربندۍ حوالې سره به یو دوه خبرې اترې وکړي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ جامعہ اسلامیہ احسن العلوم دا 2004 نه شروع دی او ډېر ښه مزدار سبقونه به کېږي. سیکنډ ټایم زموږ مشر مېلمه د شیخ حسن صاحب فرزند مبارک راغلی دی جی. چونکہ زمونږ شیخ الحدیث شیخ العرب والعجم حضرت مولانا محمد حسن جان شہید مدنی رحمۃ اللہ علیہ چې زمونږ استاد محترم و د عرب و د عجم و شیخ و د هغې د یاد دپاره مونږ چې کوم دی د هغې زوی فرزند ارجمند شیخ الحدیث حضرت مولانا عزیز الحسن صاحب دامت برکاتهم العالیه هغې تشریف راوړلو. نو هغې به انشاءالله زمونږ ختم بخاري هم کوي. اخرني حدیث هغه به دوی انشاءالله پړاوي. طلباو په سر باندې به لاس دي. نو مونږ د دوی شکریه هم ادا کوو. هغې راله او دوی به خپله باندې یو سلام به وکړي مونږ ته. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زمونږ د مدرسو مقصد هم دا دی چې داسې علم والا تیار شي پوهان چې هغه علم د هغې په عمل کې راشي الله والا خلک. ځکه زمونږ دین مقصد دی او دنیا ضرورت دی. نو مقصد مخکې دی. نو دا مخکې صف والا خلک انشاءالله مولانا منظر خان صاحب شیخ الحدیث هم دی، عالم هم دی او قابل هم دی. الله جل جلاله دې دا پروګرام کامیاب کی په خپل مقاصد. زموږ مشر مېلمه مدرسې ته تشریف اوري کړی ده. حال حاصل طلبا په کتابونو کې مصروف وي، اساتذه کرام دوی ته سبقونه ښیي. نن هغه د خوشحالۍ ورځ ده چې زموږ ټولو شیوخ تشریف اوري کړی ده او دغه جدید علماو ته به په سرونو باندې لاسونه ږدي. موږ تاسو وګورو چې بیا د هغه سټوډنټس او هغه د کالج او د یونیورسټو طلبه کرام هغو په معاشره کې څه کردار دی، او بل طرف ته موږ وګورو هغه طلبه کرام چې د ګورنمنټ طرف نه یو روپۍ هم نه خرچ کیږي، هغوی په معاشره کې بیا څه کردار دی. ماشاءالله دا زموږ د جامع استاد الحدیث حضرت مولانا احسان اللہ محمد صاحب، زموږ مهمان خصوصی حضرت مولانا مفتی رضوان عزیز صاحب دامت برکاتهم العالیہ تشریف راوړی. دین علاوه شیخ ابن شیخ عزیز الحسن صاحب دامت برکاتهم العالیہ چې د شیخ حسن جان شہید رحمۃ اللہ علیہ فرزند ارجمند دی، هغې تشریف راوړی. تمہارے مد مقابل شیطان کے نمائندے ہیں، دجال کے ہیں، فرعون کے ہیں، نمرود کے ہیں، شداد کے ہیں، دنیا کی ہر گمراہی کے نمائندے تمہارے سامنے ہیں. لیکن اللہ اور اللہ کے رسولوں کے نمائندے صرف تم ہو. جب آخری خیر و شر کے مارکے کے آخری سپاہی تم ہو تو پھر آخری حد تک زور بھی تمہیں لگانا پڑے گا، آخری حد تک اپنی صلاحیتیں تمہیں کھپانی پڑے گی. اور خدا کے لیے میرے عزیز دوستوں، آپ عالم ہو یا غیر عالم، آپ دنیا دار ہو یا جو بھی ہو، اس وقت انبیاء کا پرچم ہمارے ہاتھ میں ہے. 1,24,000 نبیوں کے پیغام کا پرچم ہمارے ہاتھ میں ہے. ہمیں چاہیے کبھی یہ پرچم نیچا نہ ہو، ہمیں چاہیے اپنے رب کا نام کبھی رسوا نہ کریں. یہاں پہ دیکھو الحمدللہ سیکنڈ ٹائم پہ آپ حضرات میں سے بہت سے لوگ محنت کرتے ہیں، سیکنڈ ٹائم میں آتے ہیں. تو گویا کہ اگر ہمارے ہاں پنجاب میں اگر کوئی کہے نا کہ میں عالم اس لیے نہیں بن سکا کہ میں ڈیوٹی سے آتا تھا، مجھے پڑھانے والا کوئی نہیں تھا، اس کا عذر چل جانا ہے کیونکہ ہم وہاں نہیں پڑھاتے. ہمارے علماء وہاں ذمہ داری ہے. KP کے عوام الناس کا یہ عذر نہیں چلے گا اللہ کے ہاں کہ ہمارے پاس کوئی پڑھانے والا نہیں تھا، ہم سیکنڈ ٹائم کہاں پڑھتے. ماشاءاللہ فرسٹ ٹائم اپنی ڈیوٹی دو، سیکنڈ ٹائم اللہ کے گھر آؤ اور آ کر مدرسوں میں آپ اپنا علم حاصل کرو. یہ اتنی بڑی سعادت ہے. دیکھو آپ کسی پیر کی خانقاہ میں 100 سال بیٹھے رہو، کسی رائبل اجتماع پہ یا جماعت کے ساتھ آپ زندگی چلتے رہو، آپ کو کوئی عالم نہیں کہے گا. یہاں کا 8 سال کا دورانیہ چلتے جتنے وقت تو گزر رہا ہے، یہ تو رک نہیں رہا. یہ اس کے بعد آپ کے ساتھ ایک ایسی نسبت لگ جائے گی جس نسبت کو میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ میری امت کے علماء کی مثال وہی ہے جو میری مثال امت. فضل العالمی علی العابدی کفضلی علی ادناکم، میری امت کے عالم کی فضیلت عبادت گزاروں پہ ایسے ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے ادنا امتیوں پر ہے. تو یہ اعزاز تھوڑا اگر آپ کو مل رہا ہے. ہمارے ساتھیوں نے بھی تو سیکنڈ ٹائم ہی پڑھا ہے. سیکنڈ ٹائم کا جامعہ وقت تو سارا ہی اللہ کا ہے، صبح کا ہو جائے شام کا ہے. تو آپ کی اگر زندگی کا آخری حصہ یعنی ایک دن کا آخری ٹائم آپ دین کو دے رہے ہیں تو سمجھ لو آپ اپنی آخرت اللہ سے لے رہے ہیں. کیونکہ فرسٹ ٹائم تو کچھ بھی ہو، انما الاعمال بالخواتیم، جیسے عملوں کا دارومدار خاتمے پہ ہوتا ہے. دن کا خاتمہ شام کو اور آپ کی شام کا خاتمہ ہوتا ہے قرآن و حدیث پڑھتے ہوئے. آپ کی شام غروب ہوتی ہے قرآن و حدیث پڑھتے ہوئے. تو اس سے پتہ چلا کہ جب آپ دنیا میں اتنے یہ کام کیا، فرسٹ ٹائم اپنی روزی کمائی، رزق کمایا، شام کو دین کمایا، تو جب آپ کی زندگی کی شام ہوگی آپ کی زبان پہ قال اللہ تعالی رسول ہوگا.
ये कितना बड़ा एजाज है, कितनी बड़ी सादत है। इस सादत को अपने इससे महरूमी होना। मेरी जिंदगी के मालिक तू मेरी जबी के सजदों से बेनियाज, लेकिन तू मेरी जबी के सजदों से बेनियाज, लेकिन तेरा आस्ता सलामत मेरा सर कबूल कर ले। मेरी जिंदगी के मालिक हज़रत शेख साहब और मुहतरम असातिज़ा किराम और बहू मशारान हाजी साहब और नूर सुनो मशारान दी और कशारान दी तलबा किराम दी अतुन की मेलमाना तासो टोलो मुंगो शुक्रिया अदा को तासो दी खड़गोंते दी तंगोंते जेता तशरीफ रोडने दे। अल्लाह रब इज्जत देर बेफजल और एहसान दे। जामिया इस्लामिया आसलूम मुंगा जुमात की तरतीब शोरों को और अल्हम्दुलिल्लाह ब्या दरसे दरासात नफस दरस निज़ामी शोरो शो। दरस निज़ामी जमुंगा अल्हम्दुलिल्लाह दौरे हदीस तौर से जो पिंजम का जमुंगा दौरे हदीस थे जे अल्लाह रब इज्जत जमुंगा कल दोलस दाने कल नहा कल लस कल शपग कल सकाल सलूर हो बेदरीश हो बगे दायो मुख्तसर उन तक ज़ैदी पकराए मान निवल कोशिश दा को अल्लाह पाक ये मदरसे लखपल ज़ैवर की पल यो ज़ैवी अल्लाह रब इज्जत यो इंतज़ाम की अल्लाह नगवाड़ो अल्लाह सर ढेर लुए कायनात थी और दा टोल कायनात दा अल्लाह पर कब्ज़े कुदरत की थी। अल्लाह तसकरानम न दा और अल्लाह पाक की अर्चल और कई मुगल खुदा बकरा के वलिश खुदा पाक पीसम ना हो मुंग के बा कमी भी मुंग बागज़े तनी रसीदले या दा अल्लाह जी संग खो है नु दा अल्लाह दा खो के न हम खबर नहीं हो इंशाअल्लाह अज़ीज़ राब की का खैर چې دعا کول دا پکې خامخا وایي چې خدای مونږ ته مدرسې خپل ځای راکړي، خو دا ورسره وایي چې خدایه چې مونږ یې آباد کړو، مونږ یې په خپلو سترګو ووینو چې دا کم ګلشن تیار شي چې دا په خپلو سترګو ووینو. ځکه زمونږ هم پته نه لګي بیماران یو نو چې کله به د زندګۍ شام راځي خو چې دا خپل طلبا خوشحاله وینو، ډېر وینو، استادان خوشحاله وینو، نو الحمدلله دې سره موږ ته خوشحالي راځي چې طالبان وینو خوشحاله هم شو. الله دې دا ټول خوشحاله کړي او الله دې موږ هم خوشحاله کړي. نو تاسو ډېره شکریا ادا کوم تاسو دلته کې رایل تشریف مروړو. زیات زه حایل نه واقع کېږم، زه په دې خبرو باندې اکتفا کوم او دې نه پس به انشاءالله د بخاري شریف اخرنی حدیث شیخ العرب والعجم حضرت مولانا محمد حسن جان مدنی شهید رحمت الله علیه زموږ استاد محترم او د ټولو په دې علاقه کې د ټولو محدثینو او د ټولو اساتذو د ټولو علماء استاد او د هغه نوم هغه د چا نه پټ نه دی، اگر چې هغه نن دلته شته دی نه خو الحمدلله هغه جندې دی د هغې پر ضد د انجمن حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا عزیز الحسن صاحب دامت برکاتهم العالیه هغې تشریف راوړلی دی. الله دې هغې ته عزیز جزیل نصیب کړي. د هغې به انشاءالله بخاري اخرنی حدیث وایي. قال الإمام البخاري حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. باب قول الله ونبع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم توزن. وقال مجاهد القسطاس والعدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. هذا الإمام بخاري رحمة الله عليه دخل كتاب الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. داغيد كتاب آخري کتاب او د آخری باب آخری حدیث دی. د دې حدیث کلمتان حبیبتان للرحمن اصح الكتب بعد کتاب الباری
الصحیح البخاری په ټولو کتابونو کې د قرآن شریف نه پس دا اصح ترین کتاب د مجموعه حیثیت سره الله ول 90,000 طالبانو د امام بخاری نه دا کتاب په خپل ویل دي. دا دین ډیر قیمتي دی. تاسو شکر وباسئ چې خدای په تاسو د دین درکړي. دین خدای په خپل خو خلکو ته ورکړي. دا قرآن شریف نه ثابت ده. ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. د کتاب علم دا خلکو ته ورکو چې هغه موږ ته ډیر ګران دي. الله جل جلاله دا ټول طالبان دا علم د دې په عمل کې راوړي په عمل احسه بډي د سربندي کو علماء دې راغلي دي د زه او د وخت تنګینه ټول د معذرت دي بلنه کوم زموږ د جامع محترم او مدیر حضرت مولانا ډاکټر منظور خان منځاني سے شیخ الحدیث حضرت مولانا احسان الله محمد سے استاد الحدیث حضرت مولانا ڈاکٹر اشفاق علی حقانی سے استاد الحدیث حضرت مولانا مفتی فیصل مقلد سے استاد الحدیث حضرت مولانا مراد علی حقانی سے حضرت استاد الحدیث حضرت مولانا عاصم بحری سے درخواست سے علماء کا سر دست شفقت کیجیے ابھی سربندیوں کی مولانا محمد معاذ احسنی مولانا جہاد شیر ولی باجوڑ حاجی افسر ورد سید افضل مرحوم ضلع بنیر مولانا اسفندیار حسنی سے مختصر وقت درخواست کی چواش مولانا اسفندیار حسنی سے يا الله يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا إلهنا وإله كل شيء إله واحدا لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب ډېر ښکلی محفل دی او ډېر ښکلي طالبان او ډېر ښکلي عالمان د تېر چاپېره ناست دي تاسو یې پېژنئ د دوی وطن دی الله جل جلاله د ختم د بخاري شریف قبول کړي یعنې موږ نه پرې خوشحاله شي د دې ښودونکي م یا الله د هغې ښودنه او زده کړه یا الله قبوله کړي د طالبانو دا زده کړه قبوله کړي د معاونینو دا معاونت قبول کړي یا الله ته غني من فقیران یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد یا الله ته قوي او موږ ضعیف یو خلق الانسان دوی موږ کمزور یو موږ سره هېڅ هم نشته نه م څه کردار شته نه م څه عمل شته او نه م څه صلاحیت شته الله جل جلاله خو ستا قرآن کې دا سبق دی فادعوني استجب لكم یا الله او ستا کلام حق دی او ته په سوال باندې خوشحالېږي او په موږ فقیران یا الله د موږ دعاګانې قبوله کړي وصلی الله تعالی علی خیر د جامع احسن العلوم فارس کالج د دستربندۍ مناظر مونږ تاسو ته د کیمرې په سترګه باندې ښایو. جامع احسن العلوم 2004 کې په معرض وجود کې راله. د 2004 نه تر 2025 پورې الحمدلله دا جامعه سالانه بېشمېره طالبان د دې ځای نه فراغت کیږي او بیا دغه طالبان د ملک او د قوم په ترقۍ کې یو اهم کردار ادا کوي. خو که تاسو وګورئ د دې جامعې دغه بلډینګ په کرۍ باندې دی تاسو کتی شي د بې سرو سامانې نه باوجود الحمدلله دغه مدرسه سالانه ډېر طلبه فارغوي.